अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्र औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा काबिल क़दर ढेरों गैरतमंद मुसलमानानों हाजिरीनों सामीनों हमूंगो तासु बांदी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफना यो दासे मियाश रा रवाना दा ची देगी मियाशती फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल कलाम की ज़िक्र कर दी। अल्लाह फरमाई शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन द फजीलत असल वजह अगा मुहतरम अल्लाह रब्बुल फरमाई बदे कि माँ कुरान मजीद नाजिल कर दे अदुमर लुई मकाम चौथा हासिल दे द रमज़ान मुबारक म्याश्ता ददी घट वजदादा बदे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल कलाम कुरान मजीद नाजिल कर दे और ब्या जब का मशप नाजिल शवे दे अगशपेता लैलतुल क़द्र हुई। अल्लाह फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मोहतरम लुम्बे खबर दा जे रमज़ान मुंगो अमूमन खलक देता रमज़ान वायु रमज़ान लफ्ज़ गलत थे दा असल के दे रमज़ान संग कुरान के अल्लाह फरमाई शहरु रमज़ान अल्लज़ी मोहतरम फरमाई द रमज़ान मानदा सोजवल इरकवल और द रमज़ान मुबारक उलमा इकराम फरमाई दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द बंदगान गुनाहुना ख़त्मई द गुनाहुना द मुसलमानानो अगर माफ़ियो ग़वाड़ी बख्शिश ग़वाड़ी नेक अमालू की
روجی ونیسی د هغې په وجه باندې الله رب العزت د مسلمانانو ګناهونه ختم کی. محترمو، د رمضان مبارک د میاشتې لومبۍ خبره او دا یاد ساتل پکار دي چې اصل مقصد قرآن عظیم د دې مقصد ذکر کړی دی او کم د دې متعلق الله رب ذکر فرمایلی دی، فرمای لعلکم تتقون. د روجې اثر دا دی انسان روجه ونیسي د ده به الله رب العزت دته به تقوا حاصل شي، د ده ګناهونه به معاف شي، د الله سره به تعلق پیدا شي، د الله یره به پړه کې راشي. محترمو، د هغې دپاره نیک اعمال انتهایی لازمي او ضروري دي چې په دې میاشت کې موږ د نیکو اعمالو اهتمام وکړو. او نیک اعمال جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مبارکونه چې کوم منقول دي او دارنګه د مختلفو احادیثونه داغي اهتمام وکړي شي، داغي پای کې جون تیر شي، دا میاش مسلسل د هغه اعمالو کې تیر شي، ان شاء الله العزیز د الله سره به تعلق جوړیږي بیا. او کنه مونږ د رمضان مبارک میاش د خپل چاہت مطابق تیر کړله، صرف په دې کې مو تیر کړله چې صرف خوراک څښاک نه ځان بچ کړ، خوراک څښاک نه ځان بچ کړ، خوړل مو نه کړه، سکل مو نه کړه، بدې ته مونږ روژه وایو. محترمو، دا اگر چې فرض ساقطیږي خو فائدہ چې کومه ملاویږي په دې نه ملاویږي، او فائدہ د الله سره تعلق جوړول دي، فائدہ د الله نه یره پیدا کېدل دي پړه کې. نو دا الکیږي چې انسان د دې اعمالو پاسداري وکړي، په دې باندې د اعمالو اهتمام وکړي. محترمو، جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمائی کم کس چې د رمضان مبارک په میاشت کې قیام اللیل وکړو، کم ته چې تراویح ویل کېږي، او د دې اهتمام یې وکړو د رمضان مبارک، نو الله رب العزت به گناهونه معاف کی، مخکینی گناهونه به الله رب العزت معاف کی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لومبی معمول مبارک غداو د رمضان مبارک لومبی شپه، دویم او دریم شپه، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوی کې صحابه کرامو ته په جمع باندې تراویح پړاو کړی دي. د دې درې شپې اهتمام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. بیا د هغې نه بعد احادیث مبارکو کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په بله شپه باندې مسجد نبوي ته تراویحو دپاره رانغی. سحر تی صحابه کرام تپوس کی اے دا اللہ رسولہ تاسو قرآن لے تراویح دا پاران لے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ارشاد فرمایا ما ستاسو محبت تو قتل، ستاسو دی شوق تمو قتل، ستاسو دی شوق ډیر زیات تی تراویح ہو اہتمام کوي، ډیر شوق سره ودرې گے. نو زما ما ته دا یره شو اسنه زنورم تاسو ته تراویح پڑھاو کم، اسنه زما په دې امت باندې دا لازم نشي. ځکه که لازم شو بیا به څنګه چې فرض دی، واجب دی او لازم دی.
نو په هر حالت کې به کې چې کوي شي. انسان جمدی دی، لیونی نه دی، او په کومه طریقې هم چې کولی شي د هغې طریقې، که په ولاړی، که په ناستی، که په ملاستی، خو کوي به خامخا. نو دا قرنګې زما سره دا یره واسې نه زه د دې اهتمام وکړم او دې وخت کې د الله رب د شریعت دا نافظ کېږي. بعضې اعمال الله رب العزت په امت باندې لازمي کوي، بعضې پې فرض کوي، واجب کوي پې. په دې وجې نه هسې نه په تاسو باندې دا لازم نه شي. نو ما سره دا یره وه. محترم علماء کرام فرمایي د احادیثو په رڼا کې چې تراویح دا سنت مؤکده دي. څه دي؟ سنت مؤکده، بغیر د شرعي عذر نه دا پرېښودل په دې انسان سخت ګناهګاریږي. انسان ښه ټیک ټاک دی، صحتمند هم دی، تراویح کوي هم شي، بل څه عذر ورته نشته مخې ته، او دې بیا هم تراویح پرېږدي یا یو څو رکعاته وکړي او ځي. دا د سنتو مرتکب دی. د څوک مرتکب دی؟ د سنتو. د سنت پرېښودل. او محترمو د ټول نه لوی سزا د سنتو، د دې نه بله غټه سزا څه کیدی شي چې د قیامت پر ورځ الله رب العزت د خپل دغه امتي د شفارس نه مخ واړوي چې ته د کوم پیغمبر سنت نشي ادا کولی، د کوم پیغمبر سنت ته سپک ګورې، د هغې دپاره سره وخت نشته، د هغې دپاره وزګار نه، بهر په لارو کوڅو کې ناسته اسانه ده، دکانونو کې ناسته اسانه ده، خلک په ګنټو ګنټو وبخرې کوي، هغه اسان دي، نور منډې تړلې فضول ګپې شپې دا اسانې دي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سنت عمل دی، هغه ته ګران دی. نو محترم تاسو سوچ وکړئ د قیامت پر ورځ الله رب العزت خوږ پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د شفاعت نه مخ واړئ، نو دا بیا څومره لوی نقصان دی محترمو چې دې زما دې امتي او زما سنت نه دی ادا کړی، هغې ته یې سپک کتل. محترمو یو دا سنت مؤکده دی، دې اهتمام پکار دی. بل د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل دی فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوی پر رمضان مبارک کی شل رکعت تراویح کولی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، وتر ځان لا او شل رکعت تراویح دا ځان لا. دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا باقاعدہ عمل ذکر شوی دی حدیثو کی. بیا محترم د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دغه وینا نه بعد صحابه کرام په مسجد نبوی کې ځان ځان لا تراویح کولی. دو کسان درې سلور به ولاړو په یو جمع باندې تراویح نه دی کړي، چا به ځان له کولی. د جمع اهتمام ختم شو. په یو جمع چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم تراویح کړی وي. بیا محترمو د حضرت عمر عنہ دور کله راغی، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور نه بعد د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور هغه راغی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه رحلت کړی دی. حضرت عمر عنہ صحابه کرام ولیدل چې ځان ځان لګیا دي، هلته کې یو څو کسان په ډله، دغلته څو کسان په جمع ولاړ دي، او هر کس ځان ځان تراویح کوي مسجد نبوي کې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای وخت پورې 3 شپې مسلسل په جمع کړی وي، بیا خو په جمع اهتمام نو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غون صحابه کرام را یوځای کړه او په دې خبره متفق کړه چې دا جمع د تراویح دا به یو کیږي.
په یو مسجد کې به یو جمع کیږي. داسې به نه چې یو امام دلته کې ولاړ دی او تلاوت کوي او دوه کسان د شاته نور ځان له ولاړ دي، هلته ځان له ولاړ دي. نو امت کې د اتفاق دپاره ډېره یو ځای کړه. محترمو او سره بل چې د رمضان مبارک په ټوله میاشت کې به په جمع باندې تراویح کېږي او په هر مسجد کې به کېږي او 20 رکعات تراویح به کېږي. دا د مخکې عملو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم. بیا وسره په غون رمضان کې به د قرآن مجید ختم په تراویح کېږي. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امت په دې باندې بیا متفق کړی دی. محترمو بعضو کسانو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه په دې خبره باندې سوال وکړو چې د الله رسول په جمع باندې تراویح بیا نه دي کړي، درب درې شپې کړي دي. نو بعضې کسان چې څوک تراویح کوي کمې زیاتې بدې کې کمې زیاتې کوي او وایي دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل دی، سنت دی، احادیثو کې راغلي. نو احادیثو کې صرف 3 شپې راغلي دي، د هغې نه بعد بیا په جمع باندې اهتمام خو نشته. د هغې نه بعد په جمع باندې بیا اهتمام خو نشته. که اهتمام شروع شوی دی نو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وینا سره شروع شوی دی، خلفای راشدینو کې دی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو زما سنت او زما د خلفای راشدینو سنت داخله کو نیسئ، د دوی په وینا باندې عمل کوئ. نو محترم عرض مې دا کو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غون په یو جمع باندې ودرول. یو کس سوال وکړو چې حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل نه دی کړی، تاسو یې ولې کوئ؟ وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله 3 شپې تراویح په جمع مونږ له راکړئ نو بیا یې څه فرمایلي وو؟ وی بیا یې عربي الفاظ بیا یې دا فرمایلي وو چې ما ته یره دا ده هسې نه دې مونږ داسې په اهتمام سره کوو، هسې نه په امت باندې په تاسو باندې لازم نشي. وی ښه د دې خبرې دا عمل ثابتېږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحلت شوی دی او شریعت نافذ کیږي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په ژوندانه باندې د هغه دنیا نه رحلت شوی دی. لہذا اوس دا په مونږ باندې لازم کیږي نه، د دې خبرې نه ثابت ده چې مونږ تاسو په جمع باندې تراویح په یو امام پسې کوو. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امام مقرر کو او د هغه پسې ټولې تراویح کړي دي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا یو امام مسجد نبوي کې مقرر کو او دای پسې بیا ټول تراویح کړي. محترمو مونږ تاسو تراویح نه زیات مرګري ځان پټي د غفلت مظاهره کوي. لومبي اعظم هو ان شاء الله زمونږ دای څنګه چې 13 کال الحمدلله ټول کال کې مونږ د قرآن مجید ختم کړی دی. ان شاء الله العزیز قاریان به د خپل مدرسې ان شاء الله او غون رمضان کې به ان شاء الله ختم کو. که 26 ته ورسېده که 28 ته ورسېده که 27 ته ورسېده هر کله که برابر شو ان شاء الله هغه تراویح به هغه به داسې تراویح چې د هغه به نه اوږدي او نه به زرزري. ان شاء الله العزیز په الفاظ به هم پوهېږو، د قرآن باندې پوهېږو هم او اورو به هم ان شاء الله برابر. چې ان شاء الله غون مرګري یو د اعظم وکړي چې څومره مرګري دي د لومبۍ شپې نه چې اطلاع راشي لومبۍ شپې نه به ان شاء الله مو ختم شروع کوو که الله ته منظور او خیري. ان شاء الله دې کوشش به کوو که به نه به کوو. او تراویح ټول څومره چې دي د دې اهتمام وکړو او نارینه هم او زنانه هم کورونو کې تراویح اهتمام وکړي. دا بهتره ده. ځکه مونږ روژه یو کس داسې دی بعضې کس وایي زه روژه نه نیسم، بیمار یم 100 زر دی او ته روژه نه نیسم. نو که یو سړی روژه نه نیسي ډاکټر ورته وایي چې بھئی تا روژه نیول نه دي ښه،
نو کاغه تراوی کوي شنو تراوی وکي دا ځان له سنت عمل دی ګوره تراو دروځي نه نیول سره تراوی بتانه ختميږي نه تراوی بتکه دا ستا لپاره عبادت دی دا د شپې عبادت دی دا بتکه په دې تا د الله اجر درکې په یو سجده باندې څومره الله اجر ورکي په یو حرف باندې الله څومره اجر ورکي یو الف لام میم باندې الله کوم اجر ورکي موږ تاسو بار بدل د بده په بنیادونو پردو بنیادونو باندې ناسیو او په ذل غیبت کو د رمضان مبارک میاش او په غیبت کې لاړه خرابيږي داینه بداخله چې قران وورو او الله په دې میاش کې قران نازل کړی دی موږ تاسو د قران سره نن مینا محبت ځکه نشته وته ودریګونه وسره محبت نشته وته کینونه وګوته نګدو موږ د هر څه لپاره غپ شپو لپاره ټیم شته په ذل لوبو لپاره ټیم شته په ذل ګرځېدو لپاره ټیم شته په رمضان کې بعضی خلک نوجوانان ماښام مانځنه په شروع شي او د سار د پېشمنی پورې څوک کرکټ کوي څوک بیډمنټن کوي څوک څه کوي دومره قیمتي شپې په الله قسم چې دا نور قیمتي دي نه نور قیمتي شپې نه په مقدس مکه باندې چې په دې امت باندې الله راولي هغه موږ په ذل لوبو کې تیرې کو نو اهتمام وکړو ان شاء الله العزیز د رمضان په دې میاشت کې د زیات د عبادتو اهتمام وکړو د قران تلاوت او باقاعده یو لس میاشتې مونږ د دنیا لپاره منډې ووالې ډېر ملګري په محله کې داسې دي او چې په جمعه کې اکثر مونږ ویني نور خو پرېږده په جمعه کې اکثر نه وي ولې په دنیا پسې روان یو منډې وایو الله دې حلالو هر چا نصیبه کړي خو کم سے کم دا یو میاشت خپل کارونه روزګارونه لږ کم کو په ځان باندې او د اعمالو زیات دی له وخت ورکو د فرض لومبه اهتمام وکړو که نور سم نشو کوي د فرض مونځ اهتمام وکړو 15 فرض مونځونه دي د سحر مونځ دی دا د فرض د جمع سره کوو او دې لپاره آسانه طریقه دا ده د پېشمنی د ټولو آخري ټیم کې کوو پېشمنی په څه ټیم کې بعض خلک په 2 بجې پېشمنی وکړي 1:30 بجه بیا ورپسې وده شي چې راپاسي نو 8:30 بجې نو سحر مونځ هم لاړه او بیا هغه فرض هم خلک نه کوي بس لاړه چک سره وخوړ بیا نو دی وجه نه آخري ټیم کې آخري ټیم لکه سلورنی ما ټیم بنديږي 15 منټه 6 منټه یا 10 منټه کم سے کم احتیاطاً مخکې روزه بندو ګوره یو خبره یاد ساتئ مون خلکو ډېره لوی بدنصیبي دا ده تقریبا 14 غنټې په نن سبا 14 14.5 غنټې لګبګ جوړیږي دا روزه جوړیږي په سلورنی باندې بنديږي او تقریبا په پینی باندې بیا کولاویږي 14 غنټې شوي کنه 15 شوي دا دومره غنټې مسلسل مونږ روزه نیولي او په معمولی غونډه کې غفلت باندې زمونږ خرابېږي او غفلت د تخیمه ناشنا خبره نه ده مونږ څوک وایي لکه دا ورګه د پلانکی جماعت کې اذان وشو زمونږ پای کې لانه دی شوی او ورګه په دا خړومبي اذان دی په دویم باندې بیا خلک خیر لا بل استاد لا پات دی هغه بیا روسته اذان کوي یې کې بیا روزه بند کو خیر دی بور بس اوس کې اخره کې وبو اوس کې خلک انګال کې اذان شروعي مونږ دا لومبي اذان دی او ورګه دا دویم اذان دی او ورګه اخرنی اذان خلا پات دی نو بھائی اذان مؤذن له پکار د دې څوک اذان کوي کم زکم چې کوي مؤذن ته دای درخواست ته چې د نقشې ته ګوري د نقشې نه دی روست اذان دومره روست دی نه کوي چې دی 10 منټ او 20 منټ په تیر شوی بچې ټیم داخل شي په نقشه کې بس اذان پکار دی او ما تعالی ار ماخام او ار سحر نقشه کتل پکار دی جمعات کې نقشه جوړند ده په هر مسجد کې تقریبا نقشې او ګورو چې زما ټیم او دې نقشې ته وګورو چې دې نه 15 منټه مخکې مونږ روزه بند کو بعض وخت کې ناراسته وند کې یا بیٹی مراشي یا نا وخت راشي مؤذن یا امام لیٹ راشي اذان کوي هغه اکثر 15 منټه د جمع نمخ کې اذان وکي مونږ وي بدی باندې روزه بندو دا غټ نقصان زمونږ شو نو بدی وجه باندې ټیم ته قتل پکار دی اذانون ته قتل نه دی پکار اذان شوی دی اذان نه دی شوی یا به بجلی یا به نه یا به مؤذن
لیٹ اذان کوي یا به په شپږ بجې اذان کوي، دا یې هېڅ پته نه لګي. کیدای شي په 5 بجې اذان وکړي. نو محترم دې وجې نه اهتمام دا پکار دی، ټیم ته کتل پکار دی. 10 منټه مخکې روژه بنده، خوله کنګال، نور کسی پسې ختمې، چې بیا هسې نه زمونږ او ستاسو په معمولي غونډه کې عمل باندې روژه خرابه نه شي او په آخره کې مونږ په 15 منټه کې په 2 منټه کې مونږ بل نقصان کوو روژه ماتې کي. یاره د پلانکي امام نه ډېر ډېر په وخت اذان کوي، زمونږ خو دیواله خو ځان موړ کې بیا اذان کوي. خیال دی که نه؟ دا مونږ روزانه اورو. ګورئ خو یې د دې تباہ و برباد کړي، ځان موړ کې په خپله خېټه مړه کي، بیا وروسته پاسي او اذان کوي. دا ستاسو د روجو خیال ساتي د الله ولیانو. 14 غنټې د روجه نیولې ده، د 2 منټه په تاخیر باندې نه ګناهګارېږي که اذان ته لیټ وکړو. 2 منټه کې تاخیر وکړو خیر دی، که ممانعت راغلی د ډېر تاخیر نه راغلی، چې که غنټه تاخیر مه کوه، نیمه غنټه تاخیر مه کوه، 20 منټه تاخیر مه کوه. د احتیاط دپاره تاسو دا نقشه راواړوئ، لومبۍ صفحه کې لیکلي په پېشمني کې او په افطارۍ کې، روژه ماتي کې او په پېشمني کې تاسو 15 منټه احتیاط وکړئ. 15 منټه احتیاط، ځکه دا نقشه انسانانو جوړه کړې ده، دا بره نه اسمانه نه راکوز شوې چې بس څنګه قرآن کې چون چورا نشته، شک شوبه نشته، دا شان دی بدې کې هم شک شوبه نه دا د انسان خپل احتیاط یې کړی دی، علماو سوچ یې کړی دی، بچار یې کړی دی، خپل د علم په توسط سره او د هغې سره یې نقشه جوړه کړې ده. نو هغې باوجود یې مونږ ته وایي چې 15 منټه احتیاط کوئ. نو انشاءالله د خپل رجوع به خیال ساتو که به نه ساتو. داسې اذان باندې چې د بل اذین اذان راغی په هغې روژه نه ماتو. ولې کیدای شي د وخته کړي او بعض وخت کې مشران دي خفه کېږي، ما نظر کار نه کوي، اکثر د ماښام اذان په نیمه غنټه مخکې مو کې ولې تیاره غونډه کې لګېدلې وه. غریب خو ټیم ته نه ګوري، نه د اکثر د ټیم پته وي. د دې وجې نه اهتمام پکار دی، د خپل روجو خیال وساتو. الله دې موږ ستاسو دا روجې دا په ښکلو اعمالو کې دا تېرې کړي او مقبول شوي قبول شوي اعمال دې الله زموږ را نصیبه کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، د ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. د رمضان مبارک دا میاشت رب زموږ دپاره د خیر ذریعه وګرځئ، زموږ دپاره رب د ګناهونو د نجات ذریعه وګرځئ. کم اعمال بد اعمال دي د هغې نه پکې موږ ته خلاصي او نجات را نصیبه کړي. رب څومره شرور دي آفتونو نه رب د هغې نه موږ ته نجات نصیب کړي، موږ ته د هغې نه حفاظت نصیبه کړي. رب زموږ د ښکلي ملک پاکستان اسلامی جمهوریه پاکستان دی، رب په دې کې ښکلي نظام تنافذ کړي. رب دینداره خلک زموږ مشران کې د ټولو ادارو څومره اداري چې د ټولو حفاظت نصیبه کړي. رب د ټولو ادارو حفاظت نصیبه کړي. رب د ټولو مسلمانانو که هغه مشران دي کشران دي نارینه دي که زنانه دي، رب د هغوی حفاظت نصیبه کړي. هر قسمه شرور نه آفتون نه مصیبتون نه د ګناهونو نه موږ ټول محفوظ کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي مغفرت یې نصیبه کړي. څومره مسلمانان بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره دایمه نصیبه کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.